دا کارکردګي کړې وه چې دې مردار کړ. نو اسې تاسو ته مې د رمضان وې چې رمضان مبارک هغه عظمت لري. محدثین وایي چې د رمضان په برکت باندې مسلمانانو ته یو عظیمه فتحه ملو ده. دغه 19 د رمضان د بدر میدان ته جوړ شو او بیا اتم کال د هجرت دی چې رسول الله مبارک مکه معظمه فتح کړي. دا هم رمضان مبارک وو. دا روزه ده فتح مکه چې کېږي نو دا رمضان دی. دا اتم کال د هجرت وو. نو د رمضان په خاطر مسلمانانو ته لوی فتوحات او انعامونه ملو شوي دي. لومړی لوی انعام پکې د بدر میدان و چې د بدر هغه جنګ شوی و چې په دې کې 314 مسلمانان صحابه دي، 1000 کسه پکې کافران دي او په دغه ټولو مسلمانانو کې دو اصول معنا دو پکې سوارب مجاهدین چې هغه په سوتنو باندې ناستو او کافر ټول سره مصلی صلا برابر وا. خدای تعالی امداد د بدر رسول الله مبارک ته ورکړ او پاغي کې سرکردا لوی کافران چې سرکردا کافر ابو جهل نه جره په مردار کو. دا عظمت د رمضان مبارک دی. دا رمض سوک وی چې دا رمضان اسم من اسماء الله دی. دا د خدای د نومونو یو نوم دی. نو تاسو داسې وی چې شهر رمضان دا میاشت رمضان د معنا میاشت باری تعالی دا د رمضان دا د خدای نوم دی او یا دا په معنا د سیزنو سره لکه چې فرضیت د رمضان شنو دا سخته ګرمي وه. نو په دغه دا رمضان مسما شو دته رمضان وې. نو په معنا د سیزنو سره هم راځي چې په سخته ګرمۍ کې د دې نزول شوی. نو معنا یې ودا شوه چې دا رمضان په معنا د سیزنو سره شي. نو معنی دا ده چې دا د مسلمانانو ګناهونه سيزي، د ګناه د مسلمانانو ختمي. نو په دې وجه دې ته رمضان ویل شي. غرض مې دا ده چې د رمضان عظمت او فضیلت بلا انتها ده. باری تعالی د مسلمانانو د بخنې یو باندې لټي هغه کله رمضان او د محدثینو کې امام شافعي او فقيه تیر لوی عظمت لري. امام شافعي هغه بداوي چې د ټول قران کې یو سورې اخلاص نازل وي او چې دا نور قران نه وي نازل نو دا یو سورې اخلاص کافي وي. نو د رمضان عظمت چې محدثین ذکر کوي نو په دې ټول کې یو رمضان کافي دی چې دا د مسلمانانو د مغفرت میاشت ده. دلته چې کله آدم علیه السلام پیدا کېدو انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. باری تعالی فرمایل زه آدم علیہ السلام پیدا کوم پرشتو سره صلاح کوله. باری تعالی صلاح ته ضرورت نشته، څوک سره امداد نه کیږي په خپل مختار دی. خو دې مخلوق ته وښوده چې تاسو هر څومره تکړه یو خو چا سره مشوره کوئ. نو باری تعالی دې پرشتو ته وفرمایل انی جاعل فی الارض خلیفه، اے خالق فی الارض خلیفه، دې ځمکه کې یو خلیفه پیدا کوم. نو فرشتو وې رب ته څه پیدا کې وې د ځان د یاد لپاره پیدا کوم چې زما یاد کا. نو فرشتو وې نحنو نسبح بحمدک، موږ ستا ثنا وایو کنه نو څه ضرورت شي ته ذکر نه پیدا کې.
نو دغه ذکر خو من کوو که نه بس باری تعالی انی اعلم ما لا تعلمون به زه ښه پوهېږم تاسو نه پوهېږئ به زه پیدا کړم دلته مفسرینو دا لیکلي دي چې فرشتو خدا یو خبره وکړه ویسبکو بما بینت خو که چېرته دغه ټول مخلوق د باري تعالی باغي شو یو قسم خدای نه یادوي هسې تاسو ته د دې یوې میاشتې عظمت دا ټوله دنیا باغي شوله او دې خدای نه یادو د خدای د یاد نه روګردان شو محدثینو علامه شاوی دا ځای لیکلی دی چې په دې ټول عالم کې یو رسول الله مبارک کافي دی ځکه چې باری تعالی فرمایي انی جاعل فی الارض خلیفہ ای خالق فی الارض خلیفہ دې ځمکه کې یو خلیفہ پیدا کوما نو فرشتو خو دغلته یو قیاس وکړه چې دلته کې مخکې پیریان اوسېدلي وو د هغې کردار به دا و چې هغې به ینې تویولي یو بل به یې مړ کو نو دې یو قیاس وکړه چې دوی به هم داسې کوي باری تعالی انی اعلم ما لا تعلمون فرمایي زه پوهېږم تاسو نه پوهېږئ نو دلته عظمت د رسول الله مبارک په ټول عالم باندې ذکر کړو لکه څنګه چې دا میاشت د رمضان په ټول کال افضل ده داسې عظمت د رسول الله په ټول عالم باندې ذکر کړو چې دا ټول دنیا خدای یاد نه کاو دا ټول باغیانی یو رسول الله مبارک کافي دی بیشک سبحان الله بیشک الله بارک تعالی بیشک نو دلته دی مخلوق ته باری تعالی د خپل عظمت او لویوالی ښیي او د مخلوق دا بخنه په یوه بانه باندې کوي نو ما تاسو ته وایي چې امام شافعي فرمایل چې دا ټول قرآن نو پکار او یو سورې اخلاص کافي و معنا په دې باندې کار کېږي دا محدثینو امام شافعي نه یو وخت چا تاسو کو یو سپینګیره بابا راغی کو جمع المقال ذکر کړي یو سپینګیره بابا راغی کوټه یو سره دا امام شافعي ته کېناستو وته دا مسائل پسې شي ثابتې وي په کتاب الله وی بیا کال ته علم نه رسیږي نو په سنت رسول الله په حدیث باندې نو کال ته ذهن نه رسیږي نو په اجماع د امت باندې نو دا اجماع د امت په کې د کوم ځای نه راوېستا ودا قرآن کې ذکر را وی قرآن کې چې ذکر د ما ته وایي چې کوم آیات کې ذکر را امام شافعي باندې روب راغی دا سوچ چې تاسو کې امام شافعي نه پیژني چې دا په باروبا بابا نے سپینگیره کونډه و سره وی بابا ماله لږ ټیم نه راکې وی درې ورځې دې شوې درې ورځو کې ماته دلیل د کتاب الله نه په اجماع د امت ثابت امام شافعي سے وایي چې زه کور ته نه وتم نو درې ورځو کې دې بیا بار نه دی راوتی د نور الانوار مصنف یو تفسیر کړي تفسیرات احمدی مولانا جویم چوته وي نو هغه تک لیکلي دي چې 300 پیره قرآن خلاص کړي امام شافعي 300 د یو آیات په طلب سره لګیا دي چې زه اوس دلا یو آیات پیدا کړم د قرآن کې اجماع د امت خو د کتاب الله نه ثابت ده اوس دلته دا اجماع د امت باندې یو آیات ګورم د یو آیات د تلاش لپاره امام شافعي 300 پیره قرآن خلاص بعد درې ورځې بعد امام شافعي وروته آیات ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الناس آیات کلمه دا آیات